نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ وعده کړې وه د مفتي صاحب د نوي کلیپونو په اساسات ان شاء الله هغه سیستم او هغه ترتیب موږ د نن ورځې نه پس د هغې اعلانیه جاري کوو چې د مفتي صاحب هغه کلیپونه چې هغه موږ سره پراته دي چې د 1400-1500 کلیپونو په شمیر باندې دي نو ان شاء الله هغه به تاسو ته هر ورځ د یو او یا د دوو کلیپونو په شکل کې راځي چې په هغې باندې به مختصر شانته مکالمه هم کیږي او د مفتي صاحب خبرې چې هغو دشمنانو چې وی چې یاره دا به د مفتي صاحب دا منبر او محراب چې کومه خبره ده دا یاد وساته چې مسلمان څو پورې روایات نه نوي غلی شوی که دا په یو پلیټفارم کې نستو د اختلاف نه خلاص شو په ټول عمر نستو دغې ته به نستو څه نه غیب امام را روان دی او د نور یې چې عیسی علیه السلام را روان په والله که تاسې غیب امام ولیدو او دو مهدي ولیدو تصور یهود خپل ته هغه صاحب پړو کړي یهود خپل القایم نه یې سره روان دي هر چاته نور روان دی پتا نه کړي زما د الله په ذات قسم وي داسې مسله ما ته معلومه ده چې په قرآن کې د هغې خلاف 12 آیاتونو نه زیات دي او په الله باندې یقین وکړه ټوله دنیا کې هغه مسله د قرآن خلاف رایجه ده او په الله یقین وکړه منیر شاکر غونې جرأتمند سړی هم هغه مسله څېړلې وی امیهاني فرمایي چې د ماسخوتن لمونځ زمونږ کور کې وکړه بیا وده شه د شپې معراج ته لاړو نو ته خو چې معراج کې وله تحفه میلاو شه د ماسخوتن لمونځ څنګه وکړه 100 کاله مخکې انبیاو په باره کې لیقیمو الصلاة د صلات څه معنا وه پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې د ماسخوتن لمونځ وکړه دا چېرته و د تلو نه مخکې چې انبیاو ته کم لمونځ وکړه هغه کم لمونځ او دا 11 کاله چې په مکه کې کم آیتونه نازل شوي دي په هغې کې اقیموا الصلاة اقیموا الصلاة اقیموا الصلاة دا څه شی اوس هم د خلکو دا خیال دی که نه قیامت پر ورځ به پیغمبر علیه السلام شفاعت کوي او داسې به کوي هغه دې خلکو رسول الله نه دی پېژندلی دوی خیال دا دی چې رسول الله العیاذ بالله د الله تعالی زوی دی د مفتي صاحب 3 اعلامیې وي یو د قرآن خبره کوله مفتي صاحب دویمه د قوم خبره کوله دریم د محراب او د منبر او د قوم او د قرآن ټولو نه بنیادي دشمن چې هغه د ملا په جامع کې دی چې هغې ته علمای سو وایي یا د ملا په جامع کې هر هغه ملا زه دا نه وایم چې ټولې دنیا علما داسې دي نه حق پرست علما هم شته په قرآن وایي چې وقلیل من عبادی الشکور نو د مفتي صاحب دغه 3 بنیادي هغه دي چې دشمن د هغې بندولو کوشش کولو د الله په فضل موږ به دغه چې څومره کلیپونه دي د قوم په باره کې د قرآن په باره کې او د مولا په باره کې انشاءالله دا به عنقریب په دې باندې کار روان دی او دا به هر ورځ یو یا 2 کلیپونه تاسو ته مخې ته وړاندې کیږي او د مفتي صاحب بنیادي دشمن مولا ته زه دا وایم چې په دې خوشحاله نشي چې تا د مفتي صاحب اواز بند کو د الله په فضل د مفتي صاحب اواز به داسې په دنیا کې تاویږي اوس چې تا هغه سوچ هم نه وي مخکې خو به تا وي چې یاره دی که شهید کړی شي او دی ووژلی شي نو د ده اواز به بند شي تا ته به پته ولګي چې دا هغه ملا و چې په ژوند به یې دومره کار نه وي کړی لکه په مرګ به څومره کار وکړي انشاءالله د مفتي صاحب دغه بچي چې هغه مفتي صاحب سره هیڅ قسمه د غدارۍ سوچ هم نشي کولی داسې ډېرو خلکو وکړي غداریانې او څوک لګیا دي کوي د مفتي صاحب وینې سره قسمه خیانتونه روان دي موږ یې ګورو خو انشاءالله د مفتي صاحب هغه حلالي بچي چې هغوی ته د مفتي صاحب په وراثت کې د هغه قرآن پاتې شوی دی او د هغه سپېڅلې نظریه پاتې شوې ده او د هغه سپېڅلې مبارزه پاتې شوې ده چې هغه د قرآن په بیانولو په شکل کې هغه د قوم د دفاع په شکل کې پښتون ته د امن په شکل کې او د ملا پټه چهره خلکو ته د ښودلو په شکل کې انشاءالله دې کار روان دی او راتلونکي وخت کې به تاسو ته دغه یو کلیپ به انشاءالله تاسو ته هر ورځ نشر کیږي او موږ بعد د مفتي صاحب اواز دا د مفتي صاحب ټولو نه بنیادي موږ تاسو باندې چې کوم قرض دی دا د مفتي صاحب هر هغه سړي هر هغه مسلمان چې هغه د دنیا په هر کونج کې ولې نه دی هغوی ته رسول دي هغوی ته شیر کول دي او هغوی په دې خبرې پویول دي چې د قوم دشمن د معاشرې دشمن دا دنیا چې تباه ده دا د چا د وجې نه تباه دغه دشمن دنیا ته ښودل دي او دغه دشمن دنیا ته په ګوتې کول دي اچھا مفتي صاحب ویلو چې که تاسو نه ما جوماتونه خالي
خبرې نه کوو. دې خلکو نه جماعتونه خالي کول دي. زموږ به تاسو ان شاء الله دغه میشن وي چې هر هغه مولا چې هغه د قرآن نه هټ کر څه هم خبره کوي چې هغې ته یو کشر هلک پاسي او ورته وایي چې مولانا صاحب ته موږ دلته کېنولې تا له موږ پیسې درکوو. موږ له به د خپل جماعت او د خپلې پارټۍ او د خپلې نظریې خبرې نه کوي. موږ ته به صرف د سپېڅلي قرآن خبرې. په دنیا کې واحد کتاب چې دی هغه موږ سره قرآن پاتې شوی دی. لاریب کتاب چې دی هغه موږ سره قرآن دی. نو مولانا صاحب لاریب کتاب نه خبرې وکړه چې کله دا د سره ختم شي یا دا ومنه که چېرې ته د قرآن خبره نه کوې او ته وایې چې دې کې د نورو کتابونو ضرورت هم شته، نو بیا دا مه وایه چې قرآن کامل کتاب دی. بیا مولانا صاحب په منبر پوره ووایه چې دا قرآن کامل کتاب نه دی، دا ناقص کتاب دی، لہذا د پلانکي کتاب او د ډنګي کتاب د دې ضرورت هم شته. که نه قرآن کامل کتاب وي، قرآن مکمل ضابطه حیات ہے، دا ستاسو هر مولا د خولې نه راوتي دي. نو لہذا بیا مولانا د قرآن خبره وکړه، دغه د سپېڅلي فرمان خبره وکړه چې هغه په ټولې دنیا باندې د قانون خبره غواړي، په ټولې دنیا باندې د امن خبره غواړي، د پښتون د یووالي خبره غواړي، یوازې د پښتون نه د ټولې دنیا د یووالي خبره غواړي. لہذا مولانا د دې خبره وکړه. کم مولا د دې خبره نه کوي، د هغې مولا لاس ونیسئ، د هغې مولا ګریوان ونیسئ او هغې مولا ته په هر منبر او هر محراب کې پاسئ ورته چې مولانا د قرآن نه بغیر به بله خبره نه کوي. وما علینا الا البلاغ.